ګینې بعض ځای کې الله قرآن کې وایي که چېرې الله تعالی غوښتل نو دا ټول مخلوق به په یو دین باندې وو، په یو اسلام باندې به وو، په یو قرآن به ایمان وو، منځونه به یې کول، نه به ګناه وه. خو بیا د امتحان پته نه لګي. له دې وجې الله تعالی ټول مخلوق کلاو پرېښود او ورته یې وي ستاسو اختیار او ستاسو خوښه ده. که څوک ایمان راوړئ او که یې نه راوړئ، که څوک لمونځ کوئ او که یې نه کوئ، که څوک نیک عمل کوئ او که یې نه کوئ، خو زما قانون دا دی چې حساب کتاب به در سره کوم. بیا خوشحالېږم په دې چې تاسو نیک اعمال وکئ، خوشحالېږم په دې باندې چې تاسو ایمان راوړئ او ایمان چې درڅه غواړي په هغې باندې زندګي تېره کوئ، خو اختیار ستاسو دی. که چېرې مو وکړل نو د دې په وسیله به بدله به درته جنت میلو شي، او که چېرې تاسو د نفس او د خواهش مطابق زندگی تیره کړله او زه مو خفه کړلم او زما احکام مو ونه منل، نو قانون مو دا دی، قانون زما دا دی، تاسو له ما اختیار درکړی دی، خو زما قانون دا دی چې فیصله به کومه. دا خو به د الله قانون نشي چې بیا دنیا کې یو کس ځان وکړئ په اعمالو باندې مال ولګئ، وخت ولګئ د الله په دین باندې، او بل طرف ته یو کافر دی هغه د سره د الله د حکم تخواته ورځي نه، او بیا دواړه دې هلته په مزو کې په خوشحالو کې وي. نو د الله قانون داسې نه دی. الله دې تاسو دواړو له ټولو خلکو له اختیار درکړو، خوښه ستاسو خپله ده، که نیک اعمال کوئ او که نه کوئ، خو زما قانون دا دی چې دنیا کې چا ځان وکړو وله به جنت ورکمه، او که چا ځان ونه کړو نو جهنم د هغه ځای دی. زما د ذات نه انکار وکړو، جهنم د هغه ځای دی. نو الله د دې خبرې دپاره چې دا